عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل، او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو. اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیاتی، ځکه چې د ده د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ، هغه وی چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهیبت رهبار پختل نشما، خدا از د سبای ویلی رهبار تا. نن زما د محبوب طبیعت چې او غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د ده نه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته ني. له هیبت رهبار پوښتلی نشما، خدای د څه به یې ویلي وي رهبار ته. نو رهبار هغه قاصد ته وایي چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو، دا الله او دا هغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا دا الله هغه معشوقانه رنگ دی که خیالو کوي په دنیا په عشق کې د رهبار نه څه پټ نه، دا الله محبوبانه حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه. علماء لیکي چې جبريل سره به څه وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم 80,000 حجاب د خدای او د ده په منځ کې، 80,000 حجاب. نو د 80,000 پردو نه شاته نه آواز وشو چې زما محبوب ته نن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا. دغه وجه وه چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهی نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو. نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې ځای نه زه مخکې نشم. وی ولې؟ وی زه په عمر کې دې ځای نه نه یم تلی، که دې ځای نه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزرې وسوځي.
نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویلې شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي بعض علماء لیکلي دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قران کریم برای راس استاد د جبرئیل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد د قران اغا الله او خو بواسطه د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ د جبرئیل بعضی وخت کې برای راس خبر د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وایي حدیث کی مختلف قسم روایات حدیث مرفوع دے حدیث منسوب دے حدیث فلان فلان بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی حدیث قدسی دیتا وی چی دا اللہ و دا پیغمبر پا منس کی واسطہ نہیں د چا په ذریعہ ورتنی شي ویلی شي هغه بیا په درې قسمت یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویل یو قسم دا دی چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست د الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې یا خوب لیدلې اوس خوب باندې یو اعتراض دی هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی اپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی خوب دلیل دی او کنه دی عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی دا ارچا خوب دلیل نه لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی داغه وجه دا ده چې د پیغمبر د ارچا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کېده هغه رښتیا لکه یو روایت ده چاچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی چاچه زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تاسو وایي چې زه محمد رسول الله شیطان ارڅ درته په خوب کې ویلې شي اره خبره کولې شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چا چې پیغمبر په خوب کې ولید نو پیغمبر فرمایي چې امزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبرئیل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی نو امام بیهقی وایي چې نه برای راست आवाज بکیده
اوس دې مقام کې علما یو بل نکته لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړه کې دارا اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زرا کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله سلیری زرا کرت نو جبرائیل په کله کې دا راغلی چې ما خپل محبوب تاسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم علما لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ټکه عزت چې وایم مال خدا سي پیداغه اون راضي ځکه چې زمونږ د عمل کې دا عشق ټکه سب په دي آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسي سدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم شرمېدل بے حیا بے غیرت قوم دی اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرامتوب طرف ته لاړ شي د آرامتوب او شیطانت طرف ته لاړ شي اوس لفظ عشق که تاسو وپېژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنا څه ده عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقۍ مینه تاو شي نو مینه بیا داسې اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده جمعات ته راغلي یو صاحب او چې د جمعات نه وځو حج سره مینه ده لاړو بیت الله شریف ته چرالو په کراچۍ کې ګرام کاله کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج ته لاړو چراغ مغازې د انګريزانو بودای په سر خدای دې غر کړه سر دې کل کړه نه په حج نالته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کېنچی کړي تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ شو اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ مینه دې ته وای لقد ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې دا ابو هريره څنګه مینه وا لس ورځې وشوي چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټایشته نو بس مخامخ ناسته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګور پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو د لوګي اوچ
وینا جی ٹک ٹاک نہ سیکھے ہو گئے ورتوی یا رسول اللہ زما دی د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هوشته چې روټای مې وخوړی نه مې دا هوشته چې اوبه مې وسکلی نه مې دا هوشته چې جرته ښې جامې مې واغوستی هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلی او پزړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی بس دا مې هوس دی چې سترګو مې ستا ملاقات کولی او پزړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی مینه دې ته وایي چې ابوبکر نه لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و چې مدینه ته لاړو خو چې څه ونه ټولې باج کړل جارو یې وواله کور کې لنګ یې والی دی کم ځای چې لنګ شلېدلی دی د کیکر پازغي ګنډلی ستن تار نه جبرائیل علیہ السلام راغی غم داسې د بوجای لنګ والی دی او د کیکر پازغي پکې سوري ګنډلی جبرائیل لنګ والی پیغمبر ورته ګوري وی دا ولي ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابوبکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابوبکر غوندې لنګ وهئ مینه دې ته وایي چې د حضور د وفات آواز راووتو د کورا حضرت عمر توره راوویسته ویل زما دې د خدای په ذات قسم وي که چا وویلې چې رسول الله وفات شو نو اوس به تې سر پرېږدي د مرګ به وایه یم نه د عمر دماغ کار پرېږدي مینه دې ته وایي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابی را پیغمبر را لګلې ما لور و دومت څه پیسې را ته پکا پیغمبر را لګلې وی چې وی ته مخکم راغلې وی مخکم د خدای په نامه غوښتې وی تاسل روپۍ راکړه اوس پیغمبر را لګلې ما چې صداغه په خاطر راغله حضرت عثمان د ټولو خزانو ګنجانې ورته په جولای کې واچ وې د محمد رسول الله په خاطر دا ټولې خزانه یو اصله لاړو پیغمبر ته وې چې یا رسول الله ما سره عثمان دسي چلو راوي ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټولې خزانه ورته واله ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټولې خزانه ورته واله کړې چې کته نه وې دادا څخه خدای به ما ته چا خودلې دا دومره خدای چې زه پیژنم خو ستا په برکت پیژنم نو کته نه وې دا به ما ته چا خودلې نو ستا په وجه زکه ټولې خزانه مې په قربان مینا دې تاسو خیال راکړئ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مینې معنا دادا دی مینې ته په عربي کې عشق وایي او د عشق معنا دادا چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وایي چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زه درته په منبر ناست یم چې ستاسو د هر رګ نه د خدای مینه توشوي ده اوای په ایمان ده مزګزاري هر رګ نه تاو ستاسو د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو ده ها نه نو معاملې څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینه تاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینه تاو نه
هغه خلقو باندې د جنت بوی حرام بوی کلو خبره ده مونږ کې چې څوک مړ شي څوک په درېیمه ورځ ورشئ او قبر یې پرانیزئ حال یې وګورئ لاندې چې څه کار کېږي ورسره دې زمانه کې چې څوک مړ کېږي تاسو قصدن په درېیمه ورځ ورشئ او دا قبر یې پرانیزئ اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي ناجایز دي خو دې پرانیزه او وی ګوره چې څه کېږي ورسره څوک چې راکې مړ شي زمون قبرونه د اور تنور زمون قبرونه د لړمانو تنور زمون قبرونه د مارانو تنور زمون قبر له د جهنم شغلې را ننوځي نو د دې قوم د قوم خدای په عظیم قهر گرفتار قوم د قوم ټول پاکستان بلکې څومره دنیا کې اسلامی ممالک چې دي ټول عیاش او د خدای په عظیم قهر عرب ممالک وګوره ترک وګوره مصر وګوره پیرنګیان یورپ په دې هیر شي یورپ په دې هیر شي چې داخله د دوی عیاشي وګوره پیرنګیان میمانې به دې هیر شي چې د دوی کرتوتونه وګوره دا درته دا اورېدو نه ویم ما لیدلي زه ورغلم ما ښځې او نر بربنډ لیدلي دا چې کم نن د پیغمبر قوم ځان ته وایي انګریزان به دې هیر شي په پېښور کې وګورئ څه حال دی پنډای کې وګورئ څه حال دی بیګاوې په پنډای طوفان راغلی مال طوفان لا په سم نه دی راغلی په اسلام آباد وای طوفان په اسلام آباد لا چرته طوفان اسلام آباد کې ورشه وګوره سکی انو می په خدای دې د صدر ایوب بیړه غرق کی چې په دې ځای اسلام آباد کې په دمخانو اسلام آباد نمونه یې تو ورشه د های کورټ سره نشترحال وګوره عبدالرب نشتر وګوره داغه نامه په دمخانه باندې د دله قوم په بایسکوپ باندې د فردوس نامه نه وایي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې طوفانونو انتظار کوئ پرون را چتچاوي مومندو کې ډېر بد حال مال بد حال عرضه کې برازي تماشا به کوئ د ځان خیر غواړه ما تسوي ورشاغه خلق توا چې په 50 زره روپے ووټ خرڅ کړي چې په 2 کروڑ روپے منبران اغستی دي او په 2 کروڑ روپے سنیټرای اغستی دي ما ته ورشاغه راونی سکه هغه ملکان راونی سا چې د یو ووټ 50 زره روپے د دې قوم په سر اغستی کړي دي نور بم خدای رانیس نور تماشې به د ځان کوي سم چې خواه دا کوي سرام توب باندې دا دله قوم صرفه نه کوي سرام توب سم چې خواه دا کوي حساب به په لوی لاور کیږي پته بلګي چې پاتې شو دا چې ته د حکومت صحیح حکومت کم حکومت شته حکومت خو په دې ملک اړو شته نه تاسو ورشئ د دې حکومت تماشا وکړه په خدای قسم چې د ملک کور روان شي دوی خاندي دا افسوس ټکه چې په ریډیو یا په اخبار کې راشي دا افسوس ټکه هغه سکرټریانو یې ورکړي هغه لوی ګورونه